ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. دا سورة البقرہ دا آیات نمبر 159 160 161 او 162. تفسیر ابن کثیر وی د دې آیات څه مقصد ده نو هغه ویل چې په دې کې دا مسله بیانېږي چې څوک حق پټیو او حق پټول چې دی نو عظیم جرم دی چې یو سړی حق پټ کی او په دې کې د حق د پټولو سزا چې دی نو هغه الله تعالی بیان کړله. د مخکې سره ربط څه دی؟ مخکې دا وویلی شو چې یهودیان اعتراض کوي نو د هغې جواب کوي چې یهودیان اعتراض ځکه کوي چې حق یې پټ کړی دی. په تحویل قبلې باندې چې دی نو دیو اعتراض و، په صفا او په مروه باندې اعتراض و. نو دا اعتراض ځکه کوي چې دیو حق پټ کړی دی. نو په دې آیات کې دیو ته څه شی دی؟ زجر دی، زجر رټنه ده او زورنه چې دین ورکیږي. الله فرمایي چې څوک د الله تعالی نازل شد د بینات او هدایت پټیو نو هغه ملعون دی. په هغه باندې د الله او د رسول د ملایکو او د ټولو انسانانو لعنت دی په هغه باندې چې څوک حق پټ کی. یهودیانو حق پټ کړی و چې د الله احکام به چې دی نو خلکو ته نه ښودله. عیسایانو حق پټ کړی و کم چې په تورات کې دیو ته د الله د رسول کم صفات بیان شو هغې د خلکو نه پټ کړو. او آیات عام دی، هر هغه سړی پکې داخل دی چې هغه حق پټیو. په دې امت کې چې نو هغه هم پکې داخل دی چې حق پټی نو هغې ته هم دقه سزا ورکړی کېږي. او بل پکې اشاره د مسلمانانو ته دی امت ته چې الله تعالی تاسو د ځمکې امامت او د دین مشري درکړه نو تاسو به ګورئ دا قسم کارونه نه کوئ، د حق پټول به نه کوئ. د توحید مسله ده او که نور د الله احکام دي هغه په دې ځمکه کې خوروئ، خلکو ته به بیانوئ. د بخیل سړی په شان به نه کوئ چې خپل مال بخیل سړی پټ کی. داسې به نه کوئ چې حق او حق مسلې چې دی نو هغه پټې کي سړی. د دې نه به دا امت چې دی نو ځان ساتي ښه. او ابو هریره رضی الله تعالی عنہ تفسیر قرطبی نقل کوي، امام ابن کثیر نقل کوي چې ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ته په هغې باندې خلکو اعتراض وکړو وایي ته ډېر احادیث بیانې. نو هغه ورته وویل چې په قرآن کې 2 آیاتونه نه وی نو ما ګوره تاسو ته یو حدیث هم نه بیانوم. یو دا آیات ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى چې څوک حق بیان نه کی په هغې باندې خو د الله او د ټول مخلوقاتو چې دی نو لعنت دی. او یو دغه شان دي آیات لږ مخکې را روان دی، یو څو آیاتونه بعد را روان دی. نو که دا آیاتونه نه وي نو ما به حدیث نه بیان کړي.
ګوره آیات عام دی ابو هریره او صحابو د ځان سره ولګولو چې زه د احادیث ځکه بیانومه چې د دې آیات کې را نشمه نو که چاته یو مسله معلومي او په یو ځای کې د مسلې ضرورت او دی هغه مسله بیان نکړه دا الله رسول وی دی انسان ته به الله د قیامت په ورځ د اور واګي ور واچي دا احادیث تفسیر قرطبی او تفسیر ابن کثیر چې دین واغه نقل کړلی چې رچانه د یوې مسلې مبارک تپوس وشي او دا په مسله باندې پوي مسله ورته معلومه او د بیان نه کی او پټه کی نو دی انسان ته الله د قیامت په ورځ د اور واګي ورچي او دا په دې لعنت کې چې دینو داخل لې بل هغه سړی ده چې گواهی ده او گواهی دې ته خپته ده چې دا کار زما په مخ کې شوی دی او دې گواهی چې دینو هغه پټه کړله گواهی یې ونه کړله نو دغه انسان چې دینو دام په دې کې داخل لې چې حق یې پټ کو او بل پکې دا مسله مې زده که چې حق خلک ولې پټوي د هغې دوه وجې دي دوه اسباب دي چې یو د خلکو نه یېرېږي سړی خوف الناس د خلکو یره دې ته مداهنت ویو چې خلک به راته جګړه به راسه وکړي خلک به مې د کلي نه وکاږي خلک به مې د جومات او د مدرسې نه وکاږي خلق براسه چې دنو تعاون نه کوي نو یو د یری د وجې نه خلق چې دنو حق پټيو او دویم د دنیا د لاسه په دې آیات کې دا بیانېږي چې د یری د لاسه خلق حق پټيو مخکې بل آیات چې کم را روان دي پای کې د دنیا د لاسه ويشترون به ثمنا قليلا اخلی پاغي باندې دنیا لگا پیسې لګي د دنیا د وجې نه خلک حق پټوي بادشاہ ته چې دنو حق نشي ویلې د وزیر په مخ کې حق نشي ویلې د یو غټ او د مالدار سړي په مخ کې چې دنو حق نشي ویلې که حق مې وویلو نو بیا مال پیسې نه راکيو بیا زما سره تعاون نه کوي زما مدرسه ده بیا غیله چې دنو پیسې نه ورکيو وسم حکومتونه چې کم مدرسو له پیسې ورکيو هغه مدرسو والا حق نشي ویلې دغه شان دي په سعودي کې علما دي نو حکومت علما سہولیات ورکي هر قسم هغه له چټي راضي او عقب ويو دا هغه کاغذ نه وچدنو اخوا دي خوانه زی نو دا دنیا د وجې نه خلک حق پټ کی نو دا خلک پکې داخل لخوا حق خبره نشي کوله نو دا امت به د دینه چې دنو ځان ساتي چې دی له الله تعالی د ځمکې امامت ورکړی دی مشري ورکړله نو دا د یهودیانو د عیسایانو کارو چې حق یې پټوو دا امت به دا کار نه کوي ان الذین یقینا هغه کسان یکتمونا چې پټوي ما هغه څه انزلنا چې نازل کړي دي مونږه من البینات د ښکاره دلیلونه والهدى او د هدایت نه الله وی هغه خلق چې هغه پټي هغه مسلې چې موږ نازل کړي دي چې هغه ښکار دي او هدایت ده بینات نه مراد ایمانیات دي عقیده ده د توحید مسله ده اول هدانا مراد چې دینو هغه احکام دي احکام پټيو لکه يهوديانو د رجم آیات پټ کړو عیسایانو د نبی له صلوات و سلام صفات پټ کړو من بعد ورستو داغینه ما بیناه للناس چې موږ بیان کړی د خلکو ته په کتاب په کتاب کې ټول کتابونه تی مراد دي قرآن تورات انجیل زبور چې هغه ښکار دي او پاغه باندې هر سړی پويږي او دای چې دنو پټ کی نو اولایکا دغه کسان یلعنهم الله لعنت کوي په دیو باندې الله تعالی ویلعنهم اللاعنون او لعنت وایي په دیو باندې لعنت کوونکی د الله لعنت څه ده
دا الله لعنت دا ده چې د خپل خاص رحمت نه وي چې دنو لري کی دا خپل خاص رحمت نه لري کی الله بو ته غصه دا الله غضب بپی او یو سړی چې د چا بدی شي جو هغه د خپل ځان نه لري کی نو دغه شان د الله لعنت دا ده چې د خپل خاص رحمت نه به چې دنو لري کی د الله په غضب کې وي د الله په غصه کې وي د الله په عذاب کې وي چې څوک حق پټیو او د خلکو لعنت څه ده لاعنون مراد بعض ویل چې د دینه مؤمنان مراد دي چې دیو په لعنت وای او ملائک مراد دي چې دیو په لعنت وای عام تفاسیر وای چې نه د دیو نه ټول مخلوقات مراد دي ملائک هم تی مراد دي مؤمنان هم تی مراد دي په دنیا کې چې نور قسم مخلوقات دي هغه ټول په دی باندې چې په دی کې راځي مرغۍ دي حشرات دي د ځمکې چې دنو څومره مخلوقات دي په سمندر کې میان دي په سړو کې میګان دي هغه ټول په دیو باندې چې دنو لعنت وای چې څوک حق پټ کی تفسیر قرطبی نقل کړي چې کله خلک حق نه بیانوي او حق پټ شي دا غي په وجه باندې سوکړه راشي او خوش سالی راشي او قحط راشي نو دا غي په وجه باندې بیا دا نور حیوانات نه دي دا زناور او حیوانات هر قسم حیوانات دا په دیو باندې لعنت لیږي چې د چا د لاسه باران بن شوی دی الله دې وې دا تباہ او برباد کړي چې د چا د لاسه باران بند دی نو باران یو د دیو وجه نه بندیږي چې خلک حق وینا چې دی نو هغه پرېږدي او نه بیانوي او حدیث کې راځي د هغه عالم دپاره چې هغه حق بیانوي او علم بیانوي په ځمکه کې چې هر څه شی دی د هغې دپاره بخښنه او استغفار غواړي په سمندر کې میان په سړو کې میګان او هر قسم حیوانات چې کم عالم چې دی نو حق بیانوي او چې کم پرېږدي حق نه وي نو په هغې باندې دا هر څه چې دی نو دا لعنت وایي نو دا تی مراد دی ښه او د خلقو لعنت دا ده چې خلق به ورته خیرې کوي ردې بدې به ورته وایي او بیا چې قیامت لم لاړ شي هلته به دا انسانان په یو بل باندې چې دی نو بیا لعنت ویو کلما دخلت امة لعنت اختها بیا په یو بل باندې په خپل ورونو په دې باندې به چې دی نو لعنت وایي چې د دې د وجې نه چې دی نو زه ګمراه شوی وم او الله دې دا تباه کړي هغه به ورته وایي الله دې تا تباه کړي ته به ما پسې ولې راپسې کېدې ولې زما تابعداري دې چې دی نو کوله نو د حق پټولو چې دی نو دا عظیم جرم دی او د دې سزا چې دی نو هغه د الله لعنت دی او د خلکو لعنت دی او د ټولو مخلوقاتو لعنت دی چې څوک حق وینا پټوي الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا په دې آیات کې وس دعوت ته توبې ته چې راشئ توبه وکاږئ او حق پټول چې دی نو هغه پرېږدئ او یو علما ویل دي زموږ استادانو چې یوه توبه د عامي ده د عام سړي ده عام سړی چې توبه وکاږي د هغې دپاره دوه خبرې دي تابو و اصلحو توبه به وکاږي او د خپل عمل اصلاح به کوي بله توبه چې دی نو هغه د منافق ده هغه په صورت النساء کې چې دی نو هغه راځي چې د هغې دپاره شرایط لږ ډیر دي الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين یو د هغوی دپاره دی تابو توبه به وکاږي د منافق توبه واصلحوا د خپل عمل اصلاح به کوي واعتصموا بالله په قرآن او په سنت به منګولې لګوي واخلصوا اخلاص به پیدا کوي نفاق منافقت به چې دی نو پرېږدي نو په اولئک مع المؤمنین دا د مؤمنانو نه دي درېمه توبه چې دی نو هغه د عالم ده چې حق یې پټ کړی
نو هغه چې توبه وکاږي د هغې دپاره څو شرایط دي الا الذین یو تابو دویم و اصلحو دریم و بینو بیان به کیو که حق په کتاب کې پټ کړی نو په کتاب کې وی بیان کیو که حق چې دنو په منبر باندې پټ کړی په منبر به بیان کیو او که چېرته په جلسه کې ویلي غلطه خبره کړي حق یې پټ کړی نو په جلسه کې به چې دنو د هغې اعلان کیو نو د عالم په توبه کې چې دنو دا شرایط دي ښه چې په ډاګه باندې و بیان کیو مخکې د بدعت مسله بیان کړوه حق یې پټ کړی و اوس نو منبر ته وخیږي چې مخکې ما دا مسله بیان کړوه اوس دا مسله چې دی نو داسې ده حقه مسله چې دی نو دا ده لکه ډېر حق پرستو علماو چې دی نو بیا د خپلو فتوو نه چې دی نو رجوع کړله چې مخکې موږ دا مسله بیان کړوه او اوس مسله چې دی نو دا ده امام ابو حنیفه رحمه الله چې د دې اولنۍ فتوه دا وه چې په جرابو باندې مسه نه کیږي په هغه جرابو باندې و مسه کیږي چې هغه لاندې متصرمني او بره متصرمني منعلین او مجلدین دا خبره وه د مرګ نه 3 ورځې مخکې هغې د دې خپلې فتوې نه چې دی نو رجوع وکړه ځکه په دې کې احادیث دی دا صحابه کرامو آثار پکې دي نو بیا یې وویله چې په جرابو باندې مسه چې دی نو هغه کیږي عامې جرابي نه ګورئ چې خپیړې جرابي کباړي جرابي دا جرابي نه دي مراد چې دا خپو پکې ښکاري او نری یې خپیړې چې دی نو جرابي پکار دي هسې ګپ به نه جوړی نو دا حق پرستی ده که نه حق پرست عالم به بیا څه کوي بیا به د خپلې خبرې نه رجوع کوي او بیان به کوي په کتاب کې و بیان کوي په منبر باندې و بیان کوي نو د عالم دپاره پکې دغه شرط ښه یا د ملک باچا دی یو غلط کار یې وکړو د خلکو مخکې د ملک مشر دی نو د هغې هغه چې توبه وکاږي نو هغه ټول عوامو ته چې دی نو بیان کوي شرک یې وکړو بدعت یې وکړو ټول قوم مشر دی نو به اوس د ټول قوم په مخ کې چې دی نو هغه به توبه وکاږي نو که دیو توبه ویستله د دې حق د پټولو نه نو په اولئک اتوب علیهم نو دغه کسان زه مهرباني کوم په دیو باندې یعنې زه توبه قبلومه مهرباني پې کومه توبه څه ته وایي رجوع ته وایي چې سړی دغې حق پټولو نه رجوع وکړي وانا التواب الرحیم او زه ډېر توبه قبلونکی او مهربان یمه راشئ توبه چې دی نو هغه قبوله کوي د الله مهربان دی او د خلکو توبې چې دی نو هغه قبلوي ان الذین په دې کې څه دي اوس تخویب د آخرت دی چې راشئ توبه وباسئ چې په آخرت کې د عذاب نه چې دی نو تاسو ته نجات میلاو شي او که توبه مونه ایستلله نو بیا به د لعنت سره او د الله د عذاب سره چې دی نو مخامخ کیږئ ان الذین یقینا هغه کسان کفرو چې کفر یې وکړو وماتو او مړه شو وهم کفارون په داسې حالت کې چې دیو کافرانو اولئک علیهم په دغه کسانو باندې لعنت الله لعنت د الله دی والملائکة او د ملائکو دی والناس اجمعین او د ټولو خلکو دی خالدین فیها همیشه به په دې لعنت کې لا یخفف سپک به نه کړی شي عنهم العذاب د دیو نه عذاب ولا هم ينظرون او نه به دیو ته مهلت ورکړی شي مهلت به نه ورکړی کېږي چې توبې مهلت به ورته بیا نه میلاویږي داسې نه ده چې الګ الګ انتظار ورته وکړو مهلت د څه شي دی توبې به ورته نه ورکړی کېږي او چې مړه شي آخرت ته لاړ شي نو بیا دنیا ته واپس نشي راتلی د نیک عمل له دغه مهلت ورته هم نه میلاویږي او مهلت ورته په دې کې هم نه میلاویږي چې الګ الګ صبر ورته وکړي عذاب به لږ خیر دی وروستو ورکو نه چې څنګه مړه شو بس جهنم دی بس سیده چې دی نو عذاب دی دا د هغه خلکو دپاره چې حق یې پټ کړی کفر یې کړی او بیا د هغې نه چې دی نو توبه ونه کاږي نو دا په لعنت کې د ملایکو په لعنت کې ومي
او د انسانانو د ټولو انسانانو او چې توبه ونه ایستلله نو په دې کې به چې دی نو همیشه په دې لعنت کې د الله په غصه کې به د الله د رحمت نه به چې دی نو لري. مخکې دا ټکی تېر شوی په سورې بقره کې دا لعنت ټکی هلته چې دی نو موږ ویلو چې یو د لعنت ځای دا دی په سورې بقره کې په آیات نمبر 88 کې چې وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم هلته د لعنت سبب چې دی نو کفر و دلته د لعنت سبب چې دی نو هغه حق پټول دي چې سړی حق پټ کی توحید پټ کی او د الله تعالی احکام چې دی نو هغه پټ کی. او بیا د لعنت ډېر شي اسباب دي خام په قرآن او په حدیثو کې ذکر شو دي چې په چا لعنت وشي نو هغه د الله تعالی د رحمت نه لرې شو. اوس به ته به لعنت کې که به نه کې په خلکو به لعنت لیږې که نه به لیږې نو د الله رسول د دین ډېر په سختۍ سره منع کړله چې لعنت به په چا باندې نه لیږئ په یو معین شخص باندې. عامه خبره کولی شي چې پر ظالمانو دي د الله لعنتي چې څوک حق پټوي په هغې دي د الله لعنتي چې څوک دروغ وایي په هغوی دي لعنتي خو معین سړی نوم به چې دی نو هغه به نه اخلي ځکه چې ته په چا باندې لعنت ولېږي او هغه د لعنت مستحق نه یو نو دا واپس په تا باندې راګرځي. ګوره دا دومره خطرناک شی دی لکه نبی علیہ السلام د دینه منع کړله چې چا مسلمان ته کافر وویلو چا ته کافر وویلو او هغه کافر نو مسلمانو نو دا کفر واپس په تا باندې راګرځي. لعنت په حیواناتو په جماداتو باندې هم نه کې حدیث کې راځي دا لعنت چې په چا باندې وشي نو دا نه دی دا داسې پورته رواني اسمانونو ته دې ته د اسمانونو دروازې بندې شي ځمکې ته واپس راکوشي د ځمکې دروازې ورته هم بندې شي بیا یو طرف ته ځي او بل طرف ته ځي هر طرف ورته چې نو بني نو چې څوک یې مستحق او په چا باندې لیږلی شوي په حق کې پسې سته ونښلي د الله د رحمت نه چې دی نو ایسته لرې شي د الله په غصه کې شي. او چې هغه سړی مستحق نه و په چا چې لعنت لیږلی شوی دی چې مستحق نه و هغه سړی نو واپس چا چې دا لعنت لیږلی په هغې باندې راتاویږي. حدیث کې راځي د نبي علیه السلام په مخ کې یوې زنانه په اوښ باندې چې دی نو په اوښه باندې سوره وه نو هغې داسې تندک وخوړو نو هغه زنانه په هغه اوښه باندې لعنت ولیږلو خیرې یې وکړې. نبي علیه السلام ورته وویله نبي علیه السلام واورېده وایي د دې سورنۍ نه چې دی نو اوس کوزېږه په دې سورلۍ چې دی نو نوره سوره نه شي او دا سامان دې ته چې دی نو کوزوه دا بس داسې پرېږده په دې لعنت شوی دی. نو د حیواناتو باندې هم لعنت به نه کې. نبی علیہ السلام فرمایي زنانو ته خطاب وکړو زنانو ته وویله چې ای زنانو ما چې جهنم ولیدو نو ما پکې د زنانو تعداد چې دی نو زیات ولیدو زنانه مې پکې زیاتې ولیدې نو بیا زنانو تپوس کړی د الله رسول دا په دې جهنم کې د زنانو دا تعداد ولې زیات دی نو نبی علیہ السلام ورته وویله تکثرن اللعنه و تکفرن العشیر دو وجې دي چې یو دیو لعنت ډېر لیږي خیرې ډېرې کوي ماشومانو تم کوي چرګانو تم کوي حیواناتو تم کوي هر څه ته خیرې کوي او دویم چې دی نو د خاوند ناشکري کوي د خاوند ناشکري کوي نو په دې وجه په جهنم کې د زنانو تعداد څه دی زیات دی نو د دې نه به ځان ساتیو د لعنت لیږلو نه چې لعنت په چا باندې چې دی نو ونه لیږلی شي په دې کې د الله غضب عذاب پروت او غصه پکې پرته یو او په چا باندې به نه لیږي کېدای شي هغې مستحق نه یو په تا باندې چې دی نو راتاو شي نو ته به د الله تعالی د رحمت نه څه شي لرې به شي ښه. نو یو سبب د لعنت دا شو چې څوک حق پټوي هغه د الله په لعنت کې. دویم موږ وویله چې مخکې بقره کې چې دی نو ویلی شو چې سبب د کفر و چې څوک کفر وکړي نو دا کفر پټول نه دی دا هم چې دی نو حق پټول دی که نه
حق یې پټ کو نو ځکه کفر ورته ویلی شو. نو د کفر وجه ده سبب د لعنت. دریم چې دی نو په سړي باندې لعنت کیږي نو هغه د وعدې ماتول دی. قرآن کې راځي سورې میده آیات نمبر 13 فبما نقضهم میثاقهم لعنهم، چې په دیو باندې لعنت په دیو وجه وشو چې دیو وعده او د الله لوزونه چې نو هغه مات کړه. دریم لعنت چې انسان داغه سبب چې دی نو هغه ګرځي نو هغه دا دی سورې آل عمران آیات نمبر 61 فنجعل لعنت الله علی الکاذبین، چې څوک دروغ وایي په دروغجنو باندې د الله تعالی لعنت دی، د الله د رحمت نه لري دي، د دینه به ځان ساتي. پنځم لعنت سبب د ظلم دی چې پچا کې د ظلم صفتی. سورہ اعراف آیات نمبر 44 فاذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین، چې قیامت کې به الله आवाज به وکړي شي، आवाज به وکړي आवाज کوونکې چې د الله لعنت دی په ظالمانو باندې. شپږم څوک چې صله رحمي کټ کيو، رشتہ داری چې دنو آ کټ کيو. سورہ رعد آیات نمبر 25 ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هغه احکام چې الله تعالی په هغې باندې حکم کړی دی یو ځای کولو چې رشتې یو ځای کوي او څوک یې کټ کي نو دا خلق به د الله په لعنت کې او په آخرت کې د دیو بره ټکانه ده، خراب ځای دی، بده ټکانه ده. وم چې دی نو د لعنت سبب چې دی نو هغه دا دی چې په زنانو په مؤمنانو زنانو باندې چې هغه د سر نه خبر نه وي په هغوی باندې د زنا تهمت لګول. سورہ نور آیات نمبر 23 ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. دا الله په لعنت کې دی او دیو د پاره عذاب عظیم دی چې څوک په هغه زنانو باندې زنا تهمت لګي چې هغه پاک دامنی مؤمنانی غافل د سن نه خبر خلق به د زنا تهمت ولګي. اتم څوک چې الله او رسول ته ضرر ورکيو تکلیف ورکيو هغه دا ده سوره احزاب کې ذکر شوی دی ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهینا. دیو د پاره په دیو باندې لعنت ده او عذاب شرمون کې دی، رسوا کون کې دی. نهم نمبر سورہ نساء کی آیات نمبر 93 چې څوک قصدن عمدن یو مومن چې د نو قتل کی ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظیما. دیو د پاره جهنم ټکانه ده، پاغي کې به همیشه د الله په غضب کې وي، د الله په لعنت کې وي او د دیو د پاره تیار شوی دی عذاب عظیم. لسم په شیطان باندې لعنت شوی دی ځکه چې شیطان د الله حکم نه ومنو دی. قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة الى یوم الدین. د قیامت پوری چې دینو شیطان د الله په لعنت کې دی. دا سورہ هجر آیات نمبر 34-35 ده. او دغه شان دی کې په احادیثو کې بیا ډیر شی راغلی، ډیر شی دی چې بچا د کم عمل د وجې نه بچا باندې لعنت کیږي، څوک د الله تعالی د رحمت نه چې دینو لري کیږي. پاغي کې یو داده سود خوړلو، څوک چې سود خوري، څوک چې سود ورکيو په دیو باندې لعنت ده. څوک د سود د پاره لیکون کې جوړیږي، څوک چې دینو گواه جوړیږي، په دې کې چې څومره خلک انوال له پاغه ټولو باندې د الله لعنت ده. دویم چې دینو هغه په شراب باندې څوک شراب سکي، څوک وړي، څوک خرڅي، د چا د پاره وړي کیږي، څوک پیسې اخلي، څوک بل ته چې دینو پیش کوي. دا تقریبا 10 کسان دی په ټولو لعنت ده. بل چې څوک رشوت اخلي، لعن الله الراشي والمرتشي، رشوت لعنت د الله
پلانت ته په هغه چا باندې څوک رشوت اخلي ورکوي او څوک یې اخلي په دې دواړو باندې لعنت دی څوک چې د والدینو نافرمانی کوي والدینو ته کنځلې کوي مور و پلار ته نو دا هم د الله تعالی په لعنت کې دی بل د حدیث کې راځي چې څوک عمل د قوم لوط کوي لوط علیہ السلام چې کوم عملو نو دا د الله تعالی په لعنت کې دي اوس که دا عمل د زناورو سره کیږي او که کم انسانان د خپلو ښځو سره کوي نو دا ټول په لعنت کې دي عمل د قوم لوط بل په غل باندې په چور باندې الله د الله رسول چې دنو لعنت ویلې ده بل هغه زنانه چې هغه داسې لباس اغوندي کاسیات و عاریات پای کې یو ټکی راځي ملعونات ملعونې دي دا زنانه چې داسې جامې اغوندي چې هغه په دې بدن په سکله کې نښتي لکه پینټ اغوندي پاجامه اغوندي او پای کې چې دنو بهر ګرځي دلته خو لا دومره نشته خو ښکته ښاریو ته تاسو لاړ شئ نو بیا هلته څوک ګرځېدی نه شي نو دا د الله تعالی په لعنت کې دی او داسې زنانه نه دي چې دا او په دغه حدیث کې دا هم راځي دا یختې چې دی نو داسې پورته پوني پکې لګولي پوني پکې لګوي چې دا یې پورته چې دی نو داسې لګولي را یو ځای کړي لکه په لاره چې روان ته وي چې اوښه روانه ده نو یخته د زنانه به یې پورته نه اوچته وي ښه د دې نه من راغله شاته چونټه دې کوي اخر دی پورته به نه پونی کوي په دیو باندې لعنت دی چې داسې جامې اغوندي په هغه زنانه باندې لعنت دی چې د سړو مشابهت کوي او په هغه سړي باندې لعنت دی چې د ښځو چې دنو مشابهت کوي په هغه زنانو لعنت دی چې دا روزي چې دنو نری کوي د الله رسول په لعنت ویلی دی دا غاښونه چې دنو کلاوي د حسن دپاره د زیب و زینت دپاره او په هغه خلکو باندې لعنت دی چې څوک په قیامګاه کې په یو ځای کې اوسېږي او هلته رفع حاجت کوي یو ځای د خلکو د اوسېدو دی ته راځي په هغې کې پیشاب کې یا د خلکو لار ده په هغې کې چې دی نو څوک پیشاب کوي په لاره کې د لارې په منځ کې په دې لعنت دی څوک د سوري په ځای کې چې خلک سایې ته کښېني او هلته چې دی نو دمه کوي او دا راځي په هغې کې رفع حاجت کوي په دې باندې لعنت دی او تش کوي ډک کوي په دې باندې لعنت دی چې د لارې په منځ کې کوي په داسې ځای کې خلک هلته کښېني قیامګاه یا د خلکو د سوري د ناستې ځای د الله رسول په هغې لعنت ویلی دی بل چې څوک حلاله کوي حلاله خو پېژنئ که نه او دغه نه بله حلاله ده لکه ښځه دې طلاقه کړله او بیا چې دی نو حلاله کوي بل چا دی په نکاح باندې ورکړي چې د دې څخه یو شپه دوه شپې ته چې دی نو نکاح وکړه او بیا به ورته طلاق ورکړي بیا به واپس مال راکړي دا زناکاري ده دې ته خلک حلاله ویو په دیو باندې لعنت دی او بل هغه سړي باندې لعنت دی چې مسلمان ته هتیار مخامخ کوي مسلمان پسې هتیار راخلي ټوپک دی تومانچه ده چوړکۍ ده نیغه نیغې ورته کوي یره یې پې مسلمان او په دې کسانو باندې لعنت دی وجل خو چې دی نو ډېره غټه خبره ده خو تلوار او چوړکۍ دا په دې باندې به مسلمان نه یری دا تاسو ته ما وویل مشهور نور ډېر شی دي ښه حدیثو کې راغلي د دې نه به سړی ځان بچ کوي چې سړی د الله په لعنت کې چې دی نو رانشي ښه د الله لعنت دا دی چې خپل رحمت نه خاص رحمت نه چې دی نو لرې کړي چې د الله د رحمت نه خپل الله چې څوک د خپل رحمت نه لرې کړي او غرق او تباه شو او بل چې څوک حق پټ کړي نو د هغې نه به توبه وکړي که توبه ونه ایستلله نو د دې دپاره چې دی نو څه دی عذاب دی او د الله تعالی په لعنت کې به د ټولو انسانانو ان الذين یقینا کسان یکتمون چې پټوي ما نه دا رکوع په غلط ځای کې کړله دا ځینې رکوګانې نه دي دا بېځای شو دي دا ولا هم ینظرون په دې ځای کې دا رکوع پکار ده دغه بیا بل بحث شروع کېږي د توحید دی دعوه ده او په هغې باندې دلیل دی نه دا دغه بل بحث دی بیا دا رکوع په غلط ځای کړله
ان الذين یقینا کسان یکتمونا چې پټي ما اغسا انزلنا چې نازل کړی دی مونږه من البینات د ښکار دلیلونه والهدى او د هدایتنا توحیدنا او د احکامنا من بعد پس داغنا ما بیناه چې موږ بیان کړی دی للناس د پاره د خلقو په کتاب په کتاب کې اولئک یلعنهم الله دغه کسان لعنت کوي په دیو باندې الله ویلعنهم اللائنون او لعنت وایو په دیو باندې لعنت وایونکي ملائکه او مؤمنان او ټول هغه شینا چې پزماګه کې الله تعالی پیدا کړی دي دوه خیره ورته کوي الا الذين مگر کسان تابو چې توبه وکاږي رجوع وکي د حق پټولونه واصله او خپل عمل اصلاح وکي وبینوا بیان وکي د حق دغه پټي خبرې یا کما خبره چې پټه کړل چې داغي بیان وکي اولئک اتوب علیهم نو دغه کسان زب مهرباني وکم په دیو باندې وانا التواب الرحیم او زه ډیر توبه قبلون کې او مهربانیم ان الذين یقینا کسان کفرو چې کفر وکړو او حق پټ کو و ماتو مړ شو هم کفارون په داسې حالت کې چې دیو کافرانو اولئک علیهم په دې کسانو باندې لعنت الله لعنت د الله ده والملائکه او د ملائکه ده والناس اجمعین او د ټولو انسانانو ده د ټولو خلقو ده خالدین فیها همیشه وي په دې لعنت کې لا يخفف وسبق بنکړی شي انهم العذاب د دیونه عذاب ولا هم ينظرون او نه بدیو ته مهلت ورکړي